الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. سورة الشعراء آیت نمبر 86. ابراهیم علیہ السلام نے اللہ پاک دعاګانې وړي او الله پاک د هغه دعاګانې دلته را نقل کړي دي زموږ ستاسو دپاره چې موږ ته د دعا چل ښیي چې الله پاک نه غواړي څه شی غواړي. کور راکړي، پټی راکړي، نوکري راکړي، واده راکړي، واړه راکړي، ډېر شیانه جوړ کړي دي که نه. غوښتو څیزونه موږ نه پاتې شي په دې سره کوم چې د غوښتو څومره ښایسته ښایسته پایدار څیزونه یې غوښتلي دي، قیمتي څیزونه یې غوښتلي دي، د نه ختمېدو والا څیزونه یې غوښتلي دي. هغه څیزونه موږ غواړو چې زموږ نه مخکې ډېرو کسانو زموږ شانې خلک داسې ډېر تېروتي دي چې هغو دا شوق لره، لکه څنګه چې موږ تاسو شوق لرو، دا ضرورتونه یې هم لرل لکه څنګه چې موږ تاسو دا ضرورتونه لرو. مثال په طور موږ واخلو چې هغو ته هم پټی پکار وو، کوټه پکار وه، ښځه واړه پکار وو، مال پکار وو، عزت پکار وو، څه شي دپاره پیسې پکار وي، څه شي دپاره چې موږ ګډې کړو دا ټول څیزونه هغو ته پکار وو، نه پکار پکار هغه قسم بیماریات او غمونه نه پکار، فتنې فسادونه نه پکار، پریشانان نه، حفاظت پکار وو، هغو ته ټینشن نه و پکار. لکه موږ چې څنګه ځان یو دغه شانې هغو هم وکړو. مثال په طور په دې کې دوه قسمه خلک دواړه تېروتي دي، چا ضرورتونه پوره شي دي او د چا نه دي پوره شي. دغسې ده که نه، کوم چې تللي دي په هغو کې د چا سره به دا ټول څیزونه وو، د چا سره به نه وو، چا سره به پکې لږ وو، چا سره به پکې ډېر وو. اوس تللي دي، 100 کاله شو چې مړه دي، 50 کاله شو چې مړه دي، 200 کاله شو چې مړه دي. کوم څیزونه چې هغو غوښته د دې دنیوي مثال پیش کوم، دا کوم ضرورتونه چې هغو غوښته، ښځه، واړه، کډه، هلکان، نوکریان، پیسې، جایداد، عزت، شهرت، په دې کې څه شی پکار راغی؟ مال، لوی مال ورسره لاړ، هېڅ شی اوس پکار نشته. اوس په دې ټایم کې هغه دوی پالتو خلک موږ څه شی غوښته څه دي، اوس راپاڅې د قبر نه راوچت شي موږ ته وایي چې خدایه دا څه شی غواړې، دا په څه شي کې خپله زندګي صرف کړه. د دې په ځای باندې هغه زموږ مشران که راپورته شي او د هغوی نه موږ تپوس وکړي چې څه کول پکار دي، هغه د علي رضي الله تعالی عنه خبره به کوي چې د قبر غاړې ته ناست وي، د قبر والو ته د خبرو اجازت نشته. کومې ته وایي چې د قبر والو ته د خبرو اجازت نشته. که دوی ته اجازت ویل نو دوی به ویلي چې
عزتمندو دنیادارو دنیا کی اوسیدونکو خلقو بهترینه توخه تقوا ده بهترینه توخه تقوا ده نیک عمل بهترینه توخه او قبر د عمل صندوق دی قبر د عمل څه شی دی صندوق دی موږ چې څه کړي هغه د صندوق کې پراته بیا ته موږ ته میلاو شي که ښه کړي بیا او که بد کړي بیا هغه څه غواړو چې هغه زموږ لپاره فایده دي تاسو په دې کې اختیار تاسو ته چې دنیا کې څه شي په دنیا څه شی غوښتئ که د دنیا غواړئ نو د آخرت لپاره غواړئ که د دنیا یو څیز غواړئ نو څه شي لپاره غواړئ لکه موږ تاسو ته دا دعا کوو چې الله دې ولې د نیک عمل لپاره صحت ورکړي صحت غواړو صحت دنیا ده که نه لیکن څه شي لپاره غواړو آخرت داسې هر یو د دنیا کار چې دا پخوانۍ ده اصطلاحي دعا راغله چې پوه خلکو دعا کول نو هغه داسې کول چې الله دې ورته صحت ورکړي د نیک عمل لپاره دنیا لپاره نه تاسو ته دعا کوي ګوره څه شی نه دی غواړي اول دا غواړي که نه چې پوه وکړي چې ما ته دا حقیقت معلوم شي چې ښه څه دی او بد څه دی او دویم وایي چې الله پاکه ما په دین کې د خلکو مقتدا پیشوالي وکړي او بل وایي چې الله پاکه ما له جنت راکړي او بیا وایي چې نن چې کومه دعا کوي چې الله زما پلار وبخښي څوک وبخښي الله پلار زموږ ستاسو ټولو پلاران دې الله وبخښي ژوندي الله دې بیا وبخښي که مړه بیا دې الله وبخښي زموږ بني د بخانې کله شي چې مړ شي ژوندي یې خدای دې نه بخښي کله چې مړ شي اوس د بخانې هر وخت کې د بخانې پلار لپاره دعا کوي نیک اولاد د پلار لپاره صدقه جاریه ده د پلار لپاره دعا کوي موږ تاسو ته چې د پلار د مشرانو د دیندارۍ نه غافله کېږئ نو هدایت دی الله پاک کشر کوي چې مشر ته نه یې کړی زوی ته وایي چې پلار ته یې نه دی کړی نو دا ځای د پلار د هدایت نه غافله کېږي نه دا نه وي چې پرېږدي خپل کار وکړي د پلار د صحت بیمارۍ د جامه پایزار د دې غم خو موږ سره شته که نه د عزت بې عزتۍ دا غم موږ سره شته خو د هغه د آخرت غم موږ چې شاته نه ځکه دا د مشرانو سره خیانت دی هغه تا سره ښه کړي دي تا باندې احسانات دي ستا د پلار ستا د مور په تا باندې احسانات دي او چې ته نن د دې خبرې قابل شو چې هغه لپاره دعا وغواړې یا هغه ته د دین څه خیر ورسوې په تا کې ځان ننګاره یاد ساتئ یو سړی بزرګ د زمانې دی ولی د زمانې دی پوهېږئ تاسو منځګزار دی پنځه وخته تهجد ګزار دی عبادت ګزار دی تلاوت کوي قرآن باندې پروت دی روجي نیسي ثوابي روجي نیسي یعنې فیض نیسي جمعرات ترتیب نیسي صدقات کوي الله په نوم باندې ورکړه کوي اکثر وخت په جماعت کې تېري حج عمرې هم ځي غریب غربا په ګډ چکر څوک ته په کلي کې پاتې نه دی چې د چا څه ضرورت دی پوره کړي د خدای نه غلط لفظ نه وباسي دروغ نه وایي غیبت نه کوي چغلي نه کوي تکبر پکې نشته حسد پکې نشته د زمانې ولي دی بزرګ دی خو پلار دې خفه دی پلار دې خفه دی د دې سړي نه الله پاک خفه دی او چې الله دې خفه یې کړي نو هغه جنت ته تللی شي الله اکبر ډېر زیاته ځان پوخ کوي پاک کوي که نه او کور کې معاشرت سره کور کې رویه څنګه وي ښه نه وي د مور پلار سره رویه ښه نه وي مور پلار ته بازار وي هغو ته قاریږي او د هغو په غلطو خبرو باندې د لقاب ورځي هغه خو چې مشران چې غلطې خبرې وکړي که نه په هغې باندې د لقاب ورځي خطا خبرې کوي د عقل سره برابر نه دي ځکه اوس کمزوري شي دي دماغ یې هغه شیانې نه دي
نباغي باندې کار وځي دا کس که هر څومره ښه دی خدای د الله بدي شي من الله خبر بلکې واضح فرمایي رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد که الله خوشاله پلار خوشاله کا که الله خفه کوي پلار خفه کا دوټو فرق الله اکبر د ابراهيم عليه السلام پلار د پاره دعا غواړي چې تاسو پلار سره د خیانت ته چې د دعاګانې سره چا تا باندې احسانات او تا په دعاګانو کې هر کې د توخنه کوي خیانت کوي نو چا په تا باندې احسانات دي او تا هغه چې په دعاګانو کې هر کې هر نو دا ته د هغه سره ښه نه کوي خپل محسن خپل استاد او خپل نور پلار چې چا څه خو د سره کړي هغه په خپلو دعاګانو کې یادول دا د حلالي شاګرد د حلالي اولاد دا مقام ده دا علامه ده دا یې نښه ده چې دا خپل استادان خپل همداران دا به په دعاګانو کې یاد ساتي خپل ملګري خپل کلاس ملګري خپل د درس ملګري دا به دعاګانو کې یاد ساتي دعاګانې موږ تاسو غواړو که نه غواړو غواړو که نه ټولې ځان نه کوشش د دې خبرې چې خپل نور پلار په دعا کې یاد کړي او خپل استادان په دعا کې یاد کړي خپل شاګردان په دعا کې یاد کړي خپل ملګري خپل د کلاس ملګري دا په دعاګانو کې یاد ساتي الله اکبر زمون د وجود او زمون د کامیابی اولنې لاس چې موږ سره راکړی دا زمون نور پلان راکړی الله دې وکړي بیا استادان ځای نمبر لري او الله پاک هغو لاس خپل مقام ورکړی چې دا اول الله پاک د چتوالي ذریعه جوړه دي که نه د هغه له داسې اولاد ورکړي یا ورته داسې شاګردان ورکړي چې هغه څه چل شي پخپله د هغه د دعاګانو هغه سلسلې جاري وشي هغه ته د ثواب د رسېدو هغه سلسلې جاري الله زموږ مشرانو استادانو ته دغه سلسله جاري ساتي آمین وایه امر حق دی هغه دغه شان نور پلار سره سره ورور خبره ده چې څومره نږدې رشتهدار کېږي نو هغه حق دی نیکونه یاګانې دا ټول دي دا د خپل پلار لپاره د الله پاک نه دعا غواړي چې الله زما پلار وبخښي په دنیا کې د بخښنې مقصد خدا و هغه لا ژوندی و چې دوی الله پاک ته وبخښي که نه د هغې مطلب دا و چې الله پاک ایمان ورته نصیب کړي ځکه هغه کافر و که نه الله پاک ایمان ورته نصیب کړي چې ایمان یې نصیب شو په خپله د بخښنې قابل شو که نو د دې بخښنې نه مراد د ابراهیم علیه السلام هغه لپاره ایمان غوښته پوهېږئ تاسو مخامخ بخښنه نه کېدای شي بخښنه وجود نه ایستي د کافر لپاره د بخښنې دعا کول جایز نه دي چې سړی داسې دعا وغواړي چې الله له پلانکې وبخښي د هدایت دعا ورته کولی شي چې الله د پلانکې ته هدایت وکړي خو داسې ورته نه شي ویلی چې پلانکې وبخښي پوهېږه تاسو په خبره دا پابندي ده لګېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تره دپاره دا دعا نشو غوښتی چې الله دې وبخښي کافر دپاره داسې دعا وکړه هر څوک
ما كان للنبي أن يغفر للمشركين والذين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يغفروا للمشركين بشر ولو كانوا أولي القربى. البيغمبر دپاره د نور مؤمنانو دپاره دا خبره جایز نه ده چې هغه مشرکانو دپاره د بخښنې دعا وکړي. اگر که دا خپلوان ولري نږدې خپلوان پلار یې زوی یې هر څوک خو د هغو لپاره د بخښنې دعا په قرآن په دې آیت سره پابندي ولري. نو ورپسې آیت باندې بیا فور الله تعالی ویلي چې ابراهیم علیه السلام چې د خپل پلار دپاره د بخښنې دعا وکړه مخامخ خو د بخښنې دعا ده که نه پوهېږې نو قرآن کې بیا ورپسې الله جل جلاله د هغه وضاحت وکړو چې وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ابراهيم عليه السلام چې خپل پلار لپاره دعا وغوښته دا د یوې وعدې تحت و چې زوی د پلار سره وعده کړې وه چې زه به تا لپاره د الله نه بخښنه وکړم. اولنی ملاقات کې چې ابراهیم علیه السلام پیغمبر شو خپل پلار ته دعوت ورکړو سورة مریم کې دا ترې وتلي یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دا څلور پیرې دا دعوت ورکړی دی. نو ابراهیم علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام ته وایي قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ته زموږ معبودان نه منې که ته د دې خبرې نه منع نه شوې زموږ معبودانو ته د بدو ردو ویلو نه منع نه شوې لأرجمنك زه به دې په ګټو وولم سنګسار به دې کړم واهجرني مليا لرې شه له مانه کور ته ځه زما له خوا نه لرې شه. ابراهيم عليه السلام وصل بعضهم قال سوف استغفر لك ربي انه كان بي حليما. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. چې ته ما د ټول په باسي نه پرېږدې چې زه لاړم السلام علیکم البته تا دپاره به زه د الله نه بخښنه غواړم. وعده ورسره وکړه که نه د هغه وعدې ته حدې دلته وي چې واغفر لأبي انه كان من الضالين. ای الله زما پلار د همت سره وعده کړم چې زه به هغه دپاره بخښنه دعا وکړم. وایي تاسو چې کله ورته پته ولګي چې دا د الله دشمن دی تبرأ نو بیا ورته دوباره چې په دعا نه ده غوښتلې چې الله به دې باندې خفه کېږي نو بیا ورته د بخښنې دعا نه ده غوښتلې. د مؤمن دپاره د بخښنې دعا غوښتل شته په ژوندانه هم شته د مرګ نه پس هم شته چې الله ته پلاکې وبخښي. د کافر دپاره په ژوندانه هم د بخښنې دعا نشته د مرګ نه پس هم د بخښنې دعا نشته. مرګ نه پس نو هېڅ قسمه دعا نشته او په ژوندانه باندې د مرګ نه مخکې د هغه لپاره د هدایت دعا کولی شي چې الله درته هدایت کړي. پوهېږئ تاسو څه ویم واغفر لأبي الله زما پلار وبخښئ انه كان من الضالين یقینا و دی د ګمراهانو نه دی د ګمراهانو نه. ولا تخزني الله ما رسوا کوي يوم يبعثون فكم ورځ چې دا خلک راپورته کړی شي الله د قیامت په رسوایۍ نه وساتي. څه عجیبه دعا باندې وایي ابراهیم علیه السلام د دعاګانو خزانه دی. موږ وچل الله پاکې کار کې دا ډېر کې نه دي ادا لګي اپا لګي ادا چې نه پاتې او د دې خبرو نه دی چا د مېندو چې دا کله ته په مخه جذباتو کې کوم ډول د څه شي وکړي دعاګانې وکړي خپل دعاګانو سره وکړي دعا سره په ځای د شکر دا شیخ ادریس څنګه ولې نو هغه چې هغه رحمان سوداس خبره کوله چې ډېر څه چې تاسو وکړل د کابل د امام نه مشه دي ماف کړئ دا په وګورئ چې څه څه شیطان څه شیطاني فکر سره نه کړی نو مور ورته چې خدای دې حرام نظام کړ شیطان بدل کړ نو موږ یو خدای دې تنکې نه راځي خاور باندې شي داسې شي کنه څه خیرو کې پېښې کړي کنه تاسو ورسره نه راځي تاسو کس خیمه هغه
ته زکات ورکړه. ما بدل سره نو د زمانو ته ناشنا خبرې په دې خبرو باندې څه وکړه بنیادی دعا وکړه چې ډېر خوشاله شو خدای دې باچا کړي باچا خدا نه مړي وایي بنیادی دعا وکړه بنیادی دعا مرکزی دعا وکړه الله دې ته هدایت الله دې ته رضا شي خسته دعاګانې تاسو ګورئ د خپل دعاګانې ورزول دي چې د خپل ورته خیرو کې پېښې کړي کنه دعاګانې هر شي داخلي الله ولا تصدني الا ما رسوانك يوم يبعث الله ربنا چې خلق را پورته کړی شي د قیامت پر ورځ د شرمندون مستقیم الله مبارک ربنا د رسول موسی چې کوم ربنا د آدم علیه السلام نواله تر اخر انسان پورې تمام انسان پورې الله انتهایی سخت رسول دلته بچیر دې پرشه راځي هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې ته وشرمېدي صحابه ولاړې د هغه مخکې خپل د مور پلار مخکې خپل د استادانو مخکې هغه تا ته ستا په دلته خو تا باندې پردې هر شي عزت او خیال ساتل کوي او چې هلته ویې دا خو مولي صاحب دی دا خو امیر صاحب الله د ده دغه کارنامې دي استغفر الله شابو شیخ رحمه الله هغه ویل الله پاک زموږ حساب کتاب د قیامت پر ورځ باندې پټ چې چاته پته زموږ د عیبونو په خلکو باندې برسېره نه کړي سخت رسوله ده الله زموږ د قیامت پر ورځ د شرمېدو وساتي دا رسوله داسې ده چې یو د همیشه لپاره اقدام دی چې به نه یې اقدام ولا تخزني الا ما رسوامك يوم يبعث الله المني الى خلق رابط قريشي اللهم لا تخزني الا ما شرمي فانك بي عالم تدخل زما قدر زما پورا حقیقت تدخل لي الله خلق دې مخه يا الله تاسو ما باندې پردې چولې الله پاک ادا کرم دا پردې عزت پردې دا زمانه نور شه اللهم لا تخزني اللهم من پردې واچي ما مشرمه فانك بي عالم الله تاسو ما پورا پته چې څه شي وخلق ته من رسول ولا تعذبني الله ما العذاب براك فانك علي قادر تمام قدرت والے ستاسو په ما وسره سي الله پاک چې څه کول غواړي زما سره هغه کول شي الله ما بچي خپل دعانا اللهم لا تخزني فانك بي عالم ولا تعذبني فانك علي قادر خپل عجزي انتهاء بتك دا امرونه خبره ورته دی ته تاسو کوم دلا چې تاسو تاسو خامخ صفات کوي ورته صفات خبره وکړه تاسو ځای ته ټول سبق راغی تاسو خامخ صفات کوي دا دې څه پکار دي هغه نو خوشاله ده پکار دي خپګان پکار دي هغه له ټول پکار دي چې څه پکار دي مونږ ته خوشاله یو کنه چې زموږ صفات کې د پته نه چې اصول وایي بدې کې اورده خبره ده چې په دا ټیم کې استغفار وکړئ چې څه کول غواړي استغفار چې څه صفات کې استغفار او بیا دا سوچ کې چې د څه جذبه صفات کې د زما حقیقت معلوم ده د زما خبر ده د معلوم نه ما ځکه د صفات کې د معلوم شوم د زما صفات کومه کې چې تا کې تکبر پیدا شي او درم دا خبره چې دا کسلم په کار چې مخامخ ته صفات نه معلومه علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دوست هغه دوست دی چې هغه ستا مخامخ تا نه بدیا دی وباسي ستا عیبونه لټوي چې تا کې دا لټوي تا کې دا لټوي تا کې دا لټوي او ستا پیش شاخه ته صفت کړي
بشيشة صفات كي أصلا محمد بتاثر تركي أنت محمد صفات كي كنا دون يريك هذا يريك الذي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرمى تشوف ستار محمد ستار ودروس صفات كي بدل مخت خول ولا مخت تيجي ولا خول الله أكبر ولا تخزني إلا ما هو شرم يوم يبعث بعض المنيش خلق رافض ماشي واغفر لأبي زبعتلار وبخي إنه كان من الضالين يقدم ديها قبل إبراهيم ولا تخزني إلا ما شرم يوم يبعث بعض المنيش خلق رافض ماشي اللهم صل على اللهم بارك على سيدنا وشكرك وحسنك لا عاش مالك الله اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تعذبنا فإنك علينا قادر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله المستعان الأمور بلا حقدار وشرار شاشة مزارة زخرك الجنة اللهم اغفرك كجلدي منظر لنا الدنيا آخرتك ورجع الله هداية نسيبك جنة الفردوس نسيبك خصوصا الأمور بلا الدنيا آخرت خستك لما لم مغفرتك أعوذ بالسلام الدرس الدنيا لا خير هي خير أسمك الله بارك كما قال الله أعلم كيف لا نسأل خيرك الله بارك لا مغفرتك درجات بلندك تقصيرات معافية كثيرة أشياء زمن الرجال يقصد درس الصواب وتورس زمن الصواب اللي كمان رضي الله الذي درس وتورس لا سلسلة القيامات جاية